السلام علیکم ګران کتونکو، زه یم سماد انجم او تاسو ګورئ پاسوم نیوز. ګران کتونکو، څنګه تاسو معلومه ده چې 15 اګست د سوات دپاره بلکې د ټولې خیبر پښتونخوا دپاره یو بلیک ډے وه. ولې چې په دغه ورځ باندې کوم سیلاب راغلی دی او هغې چې کوم نقصانات کړي دي، کومه تباهي کړې ده، نو هغه په تاریخ کې چېرته نه ده شوې. مشرانو مو چې د سیلابونه چېرته زموږ په زندګۍ کې هم نه دي راغلي، خو دغه سیلابونه چې کوم راغلي دي، جاني نقصانات چې کوم شوي دي، مالي نقصانات چې کوم شوي دي، نو د هغې د کوم خلک متاثر شوي د هغوی دپاره کم ډونر چې کوم دي، کم فلاحي ادارې چې کومې دي، کم د علاقې چې کوم خلک دي، هغه دغه متاثرینو سره اوږه په اوږه ولاړ دي. خو په دې کې داسې ادارې هم شته چې د هغوی کارکردګي چې کومه ده هغه بالکل زه به وایم چې زیرو ده، او هغوی راځي او زمونږ د سوات په نوم باندې دغه فنډونه د خپلو ادارو نه راغلي، خو دلته کې هغه حقدار ته نه رسي. هغوی پکې دلته کې منیا کوي، خو په دې کې دغه دې هم نه رسي، دغه دې هم ضرورت نشته. خو په دې کې داسې ویجول موږ ته راورسېدل، په هغې باندې ما د وکیل صاحب سره خبره وکړه. ما وکیل صاحب ما داسې خلک راغلي دي چې هغوی هغه راشن لو او عزت دو والا خبره ده، نو په هغې باندې به وکیل صاحب سره خبرې وکړي چې وکیل صاحب داسې ان جي اوز چې کوم راشي د هغې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، څه کولی شو. بسم الله الرحمن الرحیم. ان جی او رجسټریشن خو یو پروسس دی چې هغه د یو ایکټ لاندې رجسټر شوی، بیا ای ډي اے چې کوم دی هغه ورته د ان او سی ورکوي، د هغې نه پس ورته انټرنیشنل فنډینګ میلاویږي. څه لوکل ان جي اوز دي چې هغه د ای ډي اے سره رجسټر نه وي، خو په لوکل چې کوم ډونرز دي یا انټرنیشنل چې کوم کمیونټیز د هغو نه فنډ نالي او تقسیموي. خو زه په افسوس سره وایم چې که یو ځای کې څه ډسټریبیوشن کېږي، که ډسټریبیوشن د خوراک دی او که د ان ایف آی دی، مطلب دا د ان ایف آی نان فوډ ایټم چې کوم دي، په هغې کې دا ترفالونه شول او دا ټینټونه شول او لوښي لرګي شول، دا شیزونه دوله ورکوي. هر څه چې دي دو چې راځي، موږ د دوی شکریا ادا کوو چې دو راځي او دلته سروسز ورکوي، خو د سروسز په بدل کې عزت چېرته نشو ورکولی چې یاره زمونږ داسې کورونه دي، داسې غریب خلک دی او چې هغه د هغو اکثر دارومدار چې دی هغه په سعودي باندې دی، په دوبۍ باندې دی، په قطر باندې دی، په دغې ملکونو باندې دی. او داسې کورونه هم دي چې په هغې کې د الله پاک ورکړه ده، په هغې کې نارینه نه وي یا کم وي، نو یا نه وځي، نو بیا زنانه په خپله راوځي. نو که د دغې زنانو د دغې راشن یا د دغې سامان په بدله کې د هغو د عزت سره لبې خلک کوي او د هغو نه نمبر یې علي او هغو ته وایي چې د یو راشن په ځای به 15 درکم او ته میلاو به کم ځای شو او ته به کم ځای ته راشي. نو دا خو زمونږ د سوات د خلکو سره او زمونږ د سوات د عزت سره دغه دی، مخامخ د هغو د عزت کې لوړ کېږي. نو دې ته خو به صمد خان موږ بالکل نه پرېږدو. زمونږ سره ماشاءالله ډېر شی ایجنسیز دي چې هغه ریپورټینګ کوي، لږ د هغو خپل کردار ادا کړي چې دا څونه ان جي اوز چې دي د دو په کردار باندې آیا دو ته کوم فنډ میلاو شوی دی. داسې ادارې هم دي چې د هغې ځګي نه فرض که زه به دا ووایم چې 50 میلیون روپۍ دی ورسره، 10 میلیون روپۍ دی ورسره، او هغه دلته ولګوي 2 میلیون روپۍ، دا 8 میلیون روپۍ هغه ایډجسټ کړي، نو چې د هغې فاینانشل آډیټ کېږي. بل رجسټرار صاحب ته وایم چې مهرباني وکړه دغې خپلې کرسۍ نه راپاسه، دا هم ستا د ډیوټۍ حصه ده چې د دو وګوره. متعلقه پولیس ډپارټمنټ ته وایم چې تاسو هم په دو باندې چیک بیلنس ساتئ، او خصوصي کمیونټي ته وایم چې کمیونټي تاسو په چا پوه کېږئ چې یاره دا کس څه دی، زموږ د خوریانو، تروریانو او تورسرو ته غل دی، نو که بیا بل څه نشئ ویلی، نو زما نمبر در سره دی، ما ته وایئ او بیا به لوړې او د چې موږ یې په خپله معافي غواړم، الفاظ غلط دي، خو بل څه حل زما سره نشي چې دا ټول خلک هم غلي، ادارې هم غلي، زما د خویانو میندو سره دلته دغه کېږي، د عزت سره کلواړ کېږي، نو بیا په دې پسته پسته کې به هو صمد خان نو. ډېره مننه ګرانو کتونکو. دا ابتهار وکیل صاحب یو سماجي کارکون دی او د سوات سانحه، د سوات سیلاب کله هم چې په سوات باندې سخت راغلي، نو دغه ابتهار رور چې کوم دی په میدان باندې ولاړ او دغه خلکو اواز اوچتوي، دغه خلکو دپاره اواز کوي. زموږ یو وړوکی غونډه کې پیغام و چې په هغې باندې موږ د وکیل صاحب رایه مو واخیستله. وکیل صاحب هم دغه غوښتنه وکړله چې دغه کس چې کوم دی د قانون د سزا نه بلکې د پښتو د سزا لایق دی چې د په پښتو کې سزا ورکړی شي. ډېره مننه کوم. د الله په امان.